السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن د په دې ویډیو کې یو داسې خاص وظیفه خایم چې هغه ملګري کم په سعودي عرب کې یا په بهر ممالکو کې د سیټانو سره یا د کفیل سره کار کوي یا په پاکستان کې بعضی ملګري دي چې هغوی د سیټانو سره کار کوي. هغه سیټان ډېر زیات تنګ دي، مالکان ډېر زیات سخت لهجې والے دي، دله چوټي نه ورکوي یا د څه خبره ورته کوي هغه بالکل نه مني یا ستا پیسې قرض پکار دي تاله ستا سیټ چې کوم دی پیسې نه راکوي. نو ته دغې په باره کې درته وظیفه ښیم، ډېره اهمه وظیفه ده. بالکل موږ پخپله په دې باندې ازمیښت کړی دی، پخپله خو کړې ده. نو دا وظیفه ډېره اهمه وظیفه ده. ډېر ملګري دي چې هغوی په مدرسو کې سبق وي یا په سکولونو کې وي، د هغوی ټیچران سخت وي، هغوی نه چوټي اخیستل شو یا هغوی ته درخواست ورکول شو یا څه قسمه نوره مسله شوه. هر قسمه مسلو دپاره دا وظیفه ډېره اهمه ده. نو انشاءالله کوم ملګري چې دا وظیفه وکړي او عمل یې ونه کړو نو هغه موږ ته بیا کمنټس کولی شئ. لازمي به انشاءالله موږ ته کمنټس کوئ. دا داسې الفاظ دي چې دا بالکل ګارنټه شده الفاظ دي. کم ملګري چې دا وکړي الله به انشاءالله د هغوی دا کار او د هغه مالک او د هغه کفیل زړه به لازمي نرمۍ او د هغه کار به کړي. ملګرو په سکرین باندې تاسو ته یو څو الفاظ ښکاري، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. دا الفاظ چې کلم تاسو خپل یو کس مخې لځئ، هغه ستاسو سیټ دی یا ستاسو نور څه دی هغه مخې لځئ، نو دا به یا 7 مرتبه او یا 11 مرتبه وایي او بیا به هغه طرف ته چوپ کوئ. نو انشاءالله ستاسو کار به الله لازمي کوي. او کله خو چې تاسو چوپ کو هغه طرف ته اشاره، مطلب هغه یو کمره کې ناست دی، تاسو په ګیټ کې ولاړ نو هغوی طرف ته چوپ وکئ او د الفاظ وپاڼې ووایئ، یعنی وپاڼې ووایئ بیا چوپ کوئ، بیا وپاڼې ووایئ بیا چوپ کوئ، وپاڼې ووایئ بیا چوپ کوئ، بیا دنده شئ. یا 11 مرتبه ووایئ په دغه طریقه باندې انشاءالله الله تعالی به ستاسو کار لازمي وکړي، د هغوی زړونه به نرم شي. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.